اولینی شرط دا دی چې ته دعا غوښتلو نه مخکې د الله حمد و ثنا بیان کړي. اخیرنی شرط زما محترمو ډېر اهم شرط دی چې د تا په خېټه کې به حرام نه وي پراته. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د روژې دغې مبارکې میاشتې کې لکه څرنګې موږ نور اعمالو اهتمام کوو، همدارنګې موږ ته پکار دی چې د الله نه د غوښتې او الله مخ ته لسونو نستنو او د دعاوانو کولو اهتمام خو مو په دې میاشتې کې الله د بنده والا دعاګانې خصوصي طور باندې قبلوي، خاص کر په روژه ماتي ټیم کې او د شپې اخري حصے کې چې موږ ورته پړشمۍ و سحري، هغه ټیم د دعاګانو ډېر د قبولیت والا وخت دی، ځکه چې د شپې اخري حصے کې روزانه الله جل جلاله د دنیا اسمانونو ته راکوزیږي د خپل شان مطابق او خلکو ته آواز کوي چې څوک شته چې ما نه دعا وغواړي او زه به د هغه دعا قبوله کړم. دعاګانې د مسلمانانو والا قبلیږي، خو هغه دپاره څلور پنځه بنیادي شرطونه دي چې دعا به د چا والا قبلیږي. هغه دپاره شرطونه دي. اولینی شرط دا دی چې ته دعا غوښتلو نه مخکې د الله حمد و ثنا بیان کړي، د الله تعریف وکړي او الله ته رسونه نستي وي ته دعا غوښتې نه مخکې دا وي چې یا الله ته ډېر لوی ذات یې، ته مالک یې، ته خالق یې، ته رازق یې، ته رحیم یې، ته په هر شي باندې قادر یې، ته احد یې، ته صمد یې. څومره د تعریفي نامې دي د الله شان سره هغه وکړو او ورپسې بیا درود شریف هم ویو هغه خوږ نبي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دا تعریف ولې پکار دی د الله والا؟ په دنیا کې دا یو دستور دی چې کله موږ یو انسان څخه څو څه کار مور باندې پېښ شوی وي چې موږ دپاره دا کار وکړي، بیا هر سړی په دې باندې ښه پوهېږي چې دې سړي نه اوس کار څنګه طریقې سره وبستل دي، د هغه تعریف کوو ته خو ډېر ښه سړی یې، تا خو فلاني قرباني دي موږ سره موږ تا سره قرباني دي او تا چوک نه دي خفه کړي، حتی کې چې بیا یې منډو چې ویله کار ورته وکړي. نو هغه لوی ذات چې د ټولې دنیا بادشاه دی، نو هغه خو بیا خود د دې لایق دی چې ته د هغه تعریف وکړې چې کله خپل کار باندې نه کوي. بیا د هغه ملګری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه باندې هم درود ستول پکار دی. اولینی شرط دا دی. دویم شرط دا دی چې تا د الله په ذات باندې پوره اعتماد وي چې د کومه غوښته زه کوم دا به الله خامخا د ماله دا غوښته جایزه غوښته پوره کوي. دریم شرط چې ته کله الله په مخ کې لاسونه اوچت کې دعا کوې تا زړه به حاضر وي او ته به خپله عاجزي الله ته څرګندوې، زړه به د داسې حاضر وي چې ته کله دعا کوې لکه کوم د ما خپل ذاتي مجرب معمول دی چې دې طریقې سره کله ما دعا وختې دی الله نه الله هغه دعا قبوله کړې دی. داسې طریقې سره چې کله الله ته لاس اوچت کړي او زړه الله ته حاضر کړي، خپله عاجزي الله ته حاضره کړي او سوچ کې دا خبره راوړه چې زه د الله مخ ته ولاړ یم، بل هېڅوک په دنیا کې نشته. دا حاضري لازمه ده، خو بیا دعا وغوښتلی شي الله به یې قبلوي. څلورم شرط په دعا غوښتلو کې به جلدبازي نه کوي چې زه دعا وغواړم فوراً قبوله شي، مسلسل به الله نه دعا غواړي او د قبولیت په تمې باندې به جلدبازي نه کوي چې ویله زر زر قبوله شي. دا شرط اخیرنی شرط زما محترمو ډېر اهم شرط دی چې د تا په خېټه کې به حرام نه وي پراته. که حرام د په خېټه کې پراته و د څلور شرطونه شپه ورځې پوره وي که نه دعا نه قبلېږي. حرام څه مطلب؟ د بل چا حق ته خوړلی دی. ځکه چې دا دوست ما بیان کړی دا الله سره تعلق نه ساتي، دا بنده سره تعلق ساتي. څو پرې غني معاف کړی نه معاف کېږي. حرام ذریعې سره د آمدن نه وي، په غلطو طریقو د ګټلي، په حرامو شیانو د ګټلي، تو خېټه هغه نه ډاکه دی د دعا قبلېدلو تمه بیا مه کوه. دا شرطونه اهم دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده د الله نه داسې طریقې سره دعا وغواړي چې دې ته دا یقین وي چې د کومه وخته زه الله نه کوم دا خامخا الله قبلوي او
الله نه علاوه څوک نشي قبلولی. او بیا ورپسې دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاد ولرو هغه زړه څه غافله دی، هغه زړه څه بې پروا دی، د هغه زړه نه غوښتلې شوې دعا زه هرګز نه کوم. داسې دعا نه قبلېږي چې ته داسې وکړې هېڅ پته نه لګي څه د ویلي، دا دعا نه قبلېږي. دعا وخته دی چې زه بندانه وخته کوم، دومره مجبوري ورته مخکې کوم، عاجزي مخکې کوم، نو د ټول جهان بادشاه نه څه وخته کوم، نو لازم دی په مو باندې څخه مخکې عاجزي و چې کوم دی حاضري خامخا ولګو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل ارشاد مبارک دی چې الله د خپل بنده دعا خامخا قبلوي څو پورې هغې دعا کې الله د ګناه غوښته نه وي کړې، یعنې د ګناه والا دعا الله نه قبلوي، او هغې دعا کې قطع رحمي نه وي، او په هغې دعا کې د قبولیت باندې جلدبازي نه وي، خامخا دعا الله قبلي. صحابه عرض وکړه یا رسول الله جلدبازي نه څه مطلب؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې هغه بنده دا یم شروع کړي چې ما خو دعا وکړه، بار بار ما وکړه، بار بار ما الله نه غوښته وکړه، خو داسې معلومېږي لکه د ما دعا نه قبلېږي، او بیا هغه دا مایوسه شي او دعا غوښتل پرېږدي، دې ته جلدبازي نه ویلی شي. دا شرطونه څه نه وي زما محترمو، الله به د مو دعاګانې خامخا قبلوي، الله ته مو خېټې د حرامو نه وساتل کړي، او الله د ښې طریقې سره د الله نه د غوښتې توفیق مو ته نصیب شي. دعا وکړو.